ومینس کې دا دلګان راشي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. صدق الله العظيم. دا سورة الانفال لے او لسم سپارہ دا نهم رکو شروع کی پدے کے اللہ سبحانہ وتعالی نبی علیہ السلام تو فرمائی یا ایها النبی اے نبی علیہ السلام حرض المؤمنین یعنی تیار کا مومنان لرا علی القتال د جہاد د پارا یعنی کافرانو سره د جنگ د پارا. ان یکم منکم 20 کچرتاسو کی شل کسانی صابرون صبر کون کی یغلبوا 200 نو دیو په 200 باندې غالب کیږي. وین یکم منکم 100 او کچرتاسو نوی سل کسان یغلبوا 1000 نو داو په زرو کسانو باندې خدای پاک دیلا بره ور کوي. من الذين كفروا دا کسانو چې کافران دي بأنهم قوم لا يفقهون وجه پدی باندې چې یعنی دا دای اس سوچ سمجھ نه لري. ولی چې دا کافران چې کوم دي نه الله پیژني نه د الله دین پیژني یعنی خپل خالق چې وسره نه پیژني دا څنګه سمجھدار شو یا الله سره شریکان جوړي دا څنګه سمجھدار شو. د دې لپاره الله سبحانه وتعالی فرمایي چې دا سمجھدار نه دي. اوس الله سبحانه وتعالی چونکه دا حکم تر قیامت پورې دراتون کې انسانانو د پاره ګرځولو نو الله پاک بیا د مسلمانانو نو دا تعداد سپک کو نو الله پاک فرمایي الان خفف الله عنكم اوس مونږ تخفیف کو یعنی کم کو تاسو نه دا بوج یعنی د کسانو دا تعداد پر لحاظ سره چې کوم تاسو ته مونږ ویلو مخکې راغې نه موس کم کو. وعلم ان فيكم ضعفا او الله سبحانه وتعالی ته پته ده دا هغه سیس چې په تاسو کې ضعف دی چې تاسو بیا رستو کوم خلک چې کوم راځي د صحابو نه پس صحابه خو چونکې ډېر زیات هغه خو ایمان والا خلکو لیکن تر قیامت پورې راتلونکي انسانیت لپاره دا حکم دی. د دې لپاره الله سبحانه وتعالی یعنی په مسلمانانو باندې دا مقابله سپکه کا او هغه اوس داسې کا فین یکم منکم 100 که چرې تاسو نوی سل کسانو صابرتون او صبر کوونکي وي یغلبوا 200 نو په 200 باندې باغی بری مومي. اوس د یو او د دوه شو مخکې د یو او د لسوا الله پاک داس پکواله وکړو چې یو کس یعنی لس کسان مسلمانان هغه د شلو نه تختی شلو کافرانو نه بده تختی مخکې خو د لسو ته دا حکم چې رسولو نه ونه تختی اوس ته دا حکم دی چې تاسو لس کسان مسلمانان یې د شلو نه بده تختی او کسل یې نه د یعنی دا 200 نه بده تختی یعنی یو پدوا 200 وین یکم منکم 1000 او کچروي تاسو نه زر کسان یغلبوا 2000 باذن الله نو دوی به غالب کیږي په 200 خو په حکم د الله سره. ګوره دې کې د الله سبحانه وتعالی دا حکم چې کوم دی دا پکې ضروري ولی چې د الله د حکم نه بغیر خو یو کارم نه کیږي یو پیغام بیا نشواله لیکن دا صرف د الله په مدد او نصرت سره وکیږي. والله مع الصابرین او الله دې صبر کوونکو خلکو سره. دلته الله سبحانه وتعالی معیت ښکارا کوم خلکو سره چې څوک صبر کوي استقامت پاغي کیږي په جنگ کې ګوره څنګه مړی کیږي زخمیان کیږي تکلیفونه ورته رسی
نو دا ټول عرص باندې چې کله صبر کوي نو الله بیا دې سره دې مدد دې سره دا الله مدد بیا دې سره وي. اوس الله سبحانه وتعالى فرمایي ما كان للنبي او نو خایږي یو نبی لرا ان یکون له اسرا چې هغه تا الله پاک ورکی قیدیان په قبضه کې حتی یسخن فی الارض تر دې پورې چې یعنی او به وینا پزوکه کې یا زور ختم کی د کافرانو پزوکه کې. دا آیاتونه چې کوم دي دا محدثین حضرات فرمایي او په روایتو کې دا راغلي دي چې دا په جنگ بدر کې خو اویا د کفارو چې کوم دي هغه مړ شو مردار شو خو اویا کسان د هغې غټ غټ سرداران چې کوم دي هغه په قید کې راغل چې کله هغه په قید کې راغل نو هغوی راوستی شو او بس هلته وتړلی شو په قید کې. خو د دې د مخکې کوم شریعتونه چې کوم نو هغې کې فدیه اخیستل او مال غنیمت حرام په بني اسرائیلو باندې په ټولو باندې مخکې امتونو کې دا حرام. رسول پاک صلی الله علیه و وسلم فرمایي چې دا زما لپاره حلال کړی شو خو لیکن دغه وخت لا دا حکم نور راغلی او د دې نه مخکې چونکې دوی ته مال غنیمت هم میلاو شو په دغه جنګ کې او دا ورته قیدیان هم میلاو شو. دوی مشوره وکړه دې په باره کې چې یعنې مطلب دی د قیدیانو سره څه وکړو نو دوه درې مشورې راغې. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مشوره ورکړه چې یاره دا خو ټول زموږ وروڼه بیګان دي دوی نه فدیه واخلو او مطلب پرېږدو شاید چې د دوی باندې د الله فضل وشي او دوی کلمه ووایي بیا مسلمانان شي. او دویمه دا چې وقتي طور باندې مسلمانانو ته د اصلي او د دغه ضرورت دی او غربت دی نو لہذا د دوی نه چې کومه فدیه واخیستې شي هغه به په دې کارونو کې خرچ کړی شي د مسلمانانو مدد او نصرت بوشي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم عموم ډېر طبعي لحاظ سره چې کوم دی هغه ډېر حلیم او کریم او غفور ذات و. هغه خیال هم دا و چې یعنې مطلب دا دی او که دی مونږ پرېږدو نو بس دی به مسلمانان شي کلمه به ووایي الله سبحانه وتعالی او په فضل وکړي. لیکن بل طرف ته چې کله مشوره اخیستې شوه نو چې کله د عمر صاحب نه تپوس وشو نو عمر صاحب ورته وایي چې نه دوی سره داسې کار وکوي چې دا ټول د کفر سرکشان دي مشران دي دا دوی د خپلو رشته دارانو لاس کې ورکړي چې په خپل لاس باندې دا سرونه ووایي. که د چا زوی راغلی دی نو د زوی نه سر ووایي او که د چا پلار راغلی په جنګ کې نو هغه د پلار نه سر ووایي او که د چا تر راغلی نو هغه د تر نه سر ووایي. او د سعد رضی الله تعالی عنه اوم دا خیالو فرمایي چې کله دوی دا مشوره وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم خو حلیب طبع او هغه کې د عفو او درګذر هغه ډېر زیات و نو هغه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په هغه فیصله باندې نور صحابه هم ډېرو دغه فیصله ورکړه. اکثریت خلکو دغه ورکړه صرف د دوو کسانو یا یو نور کس دوو چې کوم دی نو هغوی دا فیصله د عمر صاحب سره دغه وکړو. نورو زیاتو چې کوم دی نو هغوی د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه مشورې سره مشوره ورکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم بس د فدیې لپاره بیا حکم وکړو چې د فدیې لپاره دا حکم وشو الله سبحانه وتعالی ته د دوی دا فیصله خوښه نه شوه. د هغې په باره کې الله سبحانه وتعالی دا آیاتونه راولېږل ما کان لنبي او نه ښایېږي یو نبي لره ان یکون له اسرا چې هغه ته میلاو شي قیدیان د کافرانو نه حتی یسخن فی الارض چې هغه ختم کړي په دې کفارو سره د هغې په دې ځمکه کې د هغې هغه شان و شوکت یعنې کوچلاو کړي د هغې هغه زور په دې سره یعنې که دی ختم کړی وي نو دې کې ډېر داسې وي چې خو مسلمانان شو خو ډېر چې لاړو نو هغوی نور هم په شدت سره هغلته زور ولګولو د مسلمانانو خلاف ډېر زیات یعنې هغوی دغه شوه په غوسه کې او په دغه کې لاړه ډېر زیاته. اوس دلته کې الله پاک فرمایي چې یعنې که چېرې تاسو دا ختم کړی وی نو بس په ټوله دنیا کې به د دوی بس هغه زور به ختم شوی رعب به ختم شوی. نو الله سبحانه وتعالی بیا دا وفرمایل تريدون عرض الدنیا تاسو دا اراده لرله د دنیا د لږې فایدې
د پاره مودی پر خو والله یرید الاخره او الله خو اراده لري د آخرت د خوشاله او د والله عزیز حکیم او الله پاک چې کوم دی ډیر غالب دی او حکمت والا دی. نو لولا کتاب من الله وای کچره نه دا د الله په کتاب کې لیکل شوی د مخکنا سبق د مخکنا لمسکم فيما اخذتم نو مسکره به وای تاسو یو عذاب لرا په هغه وجه د دې چې تاسو کوم سیز اغشته د دې خلقونه عذاب عظیم ډیر غټ عذاب تاسو ته ملاوي شوی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا آیات نازل شو وای ما په خپل سترګو ولیدل چې عذاب بس راغلو او کدا چې نازل شوی دا عذاب نو دې نه صرف عمر فاروق او د سعد بته بچي او نو ټول بچي کمزورو په دې کې راغلي او چونکه د الله د طرفنا د ازلنا دا فیصله لیکل شوی و نو دې د وجه الله چونکه بخشش وکړو. بل دویم نمبر چې کله دې دا فیصله کېده نو الله پاک جبرائیل علیه السلام را لېږلو مشوره خو د صحابو نه اخیستې شوه که نه. په دې وخت کې جبرائیل علیه السلام را ولېږلو ورته یې که چې تاسو داسې فیصله کوئ چې یعنې مطلب دا کافران ټول قتل کوي ختم یې کوي خو د دوی شان و شوکت به ختم شي او که نه دی پرېږدئ او فدیت یې اخلئ نو بیا دې ته تیار اوسئ چې په راروان جنګ کې بیا ستاسو او یا کسان مړه کېږي او شهیدان کېږي به. نو په دې باندې بیا صحابو مشوره وکړه په دې باندې چې مشوره وکړه نو یاره موږ حکم شهیدان شو خو جنت ته به لاړ شو که نه زمونږ خو شهید کېدل هم د اسلام دپاره جنت دی او باقي چې کوم دی دا ضرورت دی نو دا ضرورت هم پوره شي. د دې لپاره چې کله دوی دا فیصله وکړه نو الله ته چونکې دا فیصله خوښه نه وه خو لیکن د الله په کتاب کې لیکلې وه چې دا به داسې کېږي نو لہذا الله سبحانه وتعالی خو یعنې هغه عذاب را نه وستو لیکن زورن هغوی ته ورکړی شوه چې داسې مطلب تاسو ولې وکړه. اعلان کې د دې نه مخکې یعنې دا فدیه اخیستل ټیک نه وه بیا وروستو الله سبحانه وتعالی هغه جایز که دغه فدیه اخیستل خو لیکن دغه وخت پورې خو لا حکم د فدیې نو راغلی که نه او دوی دا کار وکړو. بل د مال غنیمت یعنې هغه حلالوالی لا نو راغلی خو لیکن دوی یو قسم جلدي غونټې وکړه په دې کې چې باندې غنیمت راغونډ کړو هغه بیا وي چې دا به تقسیم کړو دغه په دې باندې مشوره کړه نو یعنې د الله د حکم نه یو پټې د مخکیوالي د وجې نه چې کوم دی نو دا عذاب راتلو کې الله سبحانه وتعالی یعنې هغه رانه وستو. اوس الله بیا د غنیمت د مال د حلالېدو حکم وفرمایلو دی آیاتونو کې فرمایي فکلوا خورئ مما غنمتم حلالا طیبا د هغې مال غنیمت نه کوم چې حلال دی او ډېر پاک دی. په ټولو مالونو کې د ټولو نه زیات پاک مال چې کوم دی هغه مال غنیمت مال دی چې هغه د کفارو په مقابله کې په جنګ کې مسلمانانو ته حاصل شي خو چې هغه د اسلام د سربلندۍ دپاره یو جنګ لړاویږي دا نه چې د قومیت دپاره یا د ژبې دپاره یا د خپل غیرت او د نام و نمود دپاره یعنې دا جنګونه چې کوم دي دا ګوره د الله د رضا جنګونه نه دي د الله د رضا جنګونه دا دي چې د الله د الهی کلمت الله دپاره چې کوم دی نو هغه جنګ وشي او د الله د رضا دپاره خاص د الله د نوم د اوچتوالي دپاره د دین دپاره کما یعنې کافرانو سره جګړه وشي. نو چونکې مخکې خو دا احکاماتو اوس دې وخت کې چونکې اوس یو باقاعده فوج دی هغې ته تنخوا میلاویږي دغه نو چې کوم څیزونه میلاو شي نو هغه د حکومت په خزانه کې جمع کېږي ولې چې ته تنخوا خزانې نه میلاویږي نو که د کافرانو نه یو شی میلاو شي نو هغه به حکومت ته میلاویږي هغه به څوک کور ته نه راوړي چې دا کلاشینکوف ما ته میلاو شو یا دا ما ته کارتوسو پیټۍ میلاو شو یا هغه میلاو شو نو هغه د حکومت سرکاري وي ځکه چې سرکار هغوی له تنخوا ورکوي باقاعده د تنخوا یې ساتلي وي. نو الله سبحانه وتعالی وفرمایل چې اوس دا پاک مال دی واتقوا الله خورئ دا حلال مال چې تاسو ته کوم میلاو شي د کفارو په مقابله کې واتقوا الله خو ویرېږئ د الله نه د الله نه یېرې سره سره یې خورئ دا الله سبحانه وتعالی تاسو له درکړی چې د الله یره ستاسو په زړونو کې وي.
ان الله غفور رحیم، بشک چې الله پاک بخونکې او مهربان دی. نو په دې کې الله پاک د مغفرت یعنی وعده وکړه د صحابه د پاره چې کوم صحابه هغه ډېر زیات بیا ځان دغه محسوسولو چې راسنا الله پاک موږ په دې باندې بیا په آخرت کې رونیسي. نو الله د جنگ بدر والو ټولو یعنی د مغفرت اعلان وکړو. لہذا د جنگ بدر کې چې چام شرکت کړی دی ای پسې دای باندې لعن تعن کول یا هغه طرف ته هغه سره دای پسې خبرې کول دا چې کوم دی ځان کفر ته وستل دي. نو لہذا د دین اجتناب وکړو، د دین ځانو ساتو او صحابه کې صحابه پسې چا پسې خبرې نه کوو، ولې چې هغه خدای الله مقربان او ډېر خو خلکو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرتیا هغه ته نصیب شو او هغه سره چې کوم دی نو هغه پاره کې یعنی مطلب دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خپل مال او جان سره قرباني ورکړي، خپل کورونه هم قربان کړ، خپل بچي هم قربان کړ، خپل مالونه هم قربان کړ، خپل ځانونه هم قربان کړ. نو هغه خو داسې مرګري د رسول پاک صلی الله علیه وسلم چې هغه په شان کې خور ګستاخی پکار نه د ونس شوکو کی کني ځان به د ایمان نخلاص کی. الله سبحانه وتعالى دې موږ ټول په دې باندې عمل توفیق راکړي. یا الله زموږ د ناس په خپل درگاه قبول او منظور کړي. که په دې کې زموږ نس کبه زیاتې په معنی او په مفهوم کې شي مغفرت وکړي. یا الله موږ نه کارونه واري چې تاسو د رضا او د لقاء او د قرب سبب جوړ شي. یا الله په موږ کې په کورونو هسپتالونو کې څومره بیماران دي شفایاب کړي، څومره قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي، د چا څه شدي حاجات دي الله د خپل غیبي خزانه ورته پوره کړي. د حق او حلال د رزق فراغ سبب د ټول مؤمنانو سره په خپل کور کې وطن باندې وکړي. یا الله زمونږ آبا او اجداد چې اوس مخکې کوم ټول وفات شوي د ټولو مغفرت وکړي. په آخر کې موږ ته هم د عظیم شانه کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم.